دا مخامخ مونډې زه دکې سره ولاړم دا ویډیو ما وکړله. انتظامیې والا ته ریکویسټ کومه چې په دې باندې اکشن واخلی. د دې نه یو څو شپې مخکې دا تاسو کتلی شئ دا لاچي وهلې شوې ده. ټیک شو، دې لاچۍ ته وګوره، بیا دا لاچي وهلې شوې ده. ټیک شو، او بیا دا لاچي وهلې شوې ده. دا د هره شپه 3-4 لاچیانې ته دې نه وړلې شي. دا لاچي وهلې شوې ده، په دې باندې د انتظامیې اکشن واخلي. ته هیمه نوره تم هیمه نو دا کم ګروپ دی دا ته هغه نه دي کرلي، نه په هغه کې دا بخار کړی دی چې دې باندې د هره شپه راځي او دې نه لاچې وړي. نو د رستم پولیس له پکار دی ډېر په اسانه باندې دا ګینګ او دا ګروپ نیولی شي. دې لاچې ته وګورئ، دا مسلسل دې پکې ښکلې لاچې چې څومره ګوري هغه ته دې وړي. نو د رستم پولیسو ته خاص دی چې مهرباني وکړي او په دې باندې اکشن واخلئ. او ته دې ګروپ نیول څه ګران کار نه دی. دې چې یو شپه نی نو په دویمه شپه خامخا دلته راځي او دې کټایانې کوي. مړه پولیس والا خو چې کوي نو په یو منټ کې کوي، کولی شي. یا دې راشي دې ځای کې خلکو نه تپوس وکړی شي ولې دا چې په دې ځای دا خلک کم پاتې کېږي دې ته پته نه لګي چې دا په کسه ټایم والي کېږي، چا والي کېږي، دا چا نه دي لیدلي. نو د پولیس له پکار چې انویسټیګیشن په دې باندې وکړي او داسې چغ چې نه دی چې یو سړی به ووسي. دا تللی دی دلته نه چېرته تللی دی، دا نوي کلي نه رستم ته تللی، کوم ځای ته تللی دی؟ ته دې علاقې څوک پوهي، یو ګروپ پوهي چې دا خوري. نو پولیسو ته درخواست دی چې دا د ټولو عوامو په دې باندې حق دی، د یو ګروپ په دې باندې حق نشته چې هغه ښکلې هره شپه راځي او ته دې نه 3-4 لاچې وړي. او دا 3-4 لاچې دا په لاسو کې نشي وړلی، دا په ګاډۍ کې نشي وړلی، دا په لوډر کې نشي وړلی. دا یو لاچي دی د سر ته وغوړی، دا ډېر کافي هایټ کې راته ډېر کافي وزن دی. دا دلته چې پریکټیکل راشي بیا به تاسو ته اندازه ولګي. نو بیا انتظامیه ته چې څومره ته دې سره ریلیټډ کسان دي هغې ته درخواست کوم، د رستم پولیسو ته خواست کوم چې مهرباني وکړي او په دې باندې اکشن واخلي.